الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړې ده چې قبلي طرف ته لاړې توکل دا څنګه دي، یعنی که نارینه زنانه او دا چې لاړې توکي نو قبلي طرف ته وتوکي. نو که چېرته قبلي طرف ته لاړې توکل منې نو چې به یو سړی اودس ته ناست وي د قبلي طرف ته مخ یې اودس کوي، نو دی چې کله د خولې نه هغه خوله کنګالي اوبه غوځاري نو هغې کې خو لاړې توکل هم راځي، نو د دغې به څه حکم وي؟ نو اولنۍ خبره خو دا ده چې قبلې طرف ته لاړې توکلو نه سخته منعه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده، دا کار جایز نه دی. هغې باره کې صحیح حدیث دی، دا د بخاري او د مسلم حدیث دی. امام بخاري حدیث دی رقم 406 او مسلم کې دی 547 او دا په موطا امام مالک رحمت الله علیه کې هم شته دی. هغه حدیث دا دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبله طرف ته په یو دیوال باندې لاړې ولیدلې چا توکلې وي، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فحکو هغه پاکې کړې او بیا صحابه ته را مخامخ شو، ورته یو فرمایل چې کله په تاسو کې یو کس منظم کوي نو دی دې په مانځه کې هم که د خولې له لاړې راشي نو دا دې خپل مخې ته نه توکي، بلکې د مخې ته چې کوم دی هغه الله دی، نو دی دې مخې ته لاړې وغیره نه توکي. د قرنګ ابو داود کې حدیث دی، حدیث نمبر دی 481، سند هم صحیح دی. دا صحیح ابن حبان کې مراغله دی 334 نمبر حدیث دی چې یو کس هغه به یو قوم ته امامتی کول نو هغه قبله طرف ته هغه امام لاړې توکړي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیانو ته ویل چې لا یصلی لکم، دی به تاسو نور امامتی ته نه مخکې کوئ، نو بیا هغه جمع ته مخکې کېده نو هغوی منع کو چې موږ تا پسې مونځ نه کوو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ منع کړي چې دی قبلې ته لاړې توکي د پسې مونځ مه کوئ. ګوره دومره سخته منع راغلې ده. د قرن حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی چې من صلى فبزق تجاه القبلة جاءت بزقته يوم القيامة في وجهه، چا چې قبلې طرف ته لاړې توکړي نو د قیامت په ورځ به دا لاړې د په دې مخ باندې را پرېوځي. دا ابن ابي شیبه کې روایت دی، دویم جلد صفحه 365 او حدیث نمبر دی 445 او سند بالکل صحیح دی. نو دی احادیثو کې ګوره قبلې ته د لاړې توکلو نه سخته منع راغلي. تاسو دا خبره کړې چې یو سړی اودس کوي او اودس کې دی اوبه د خولې نه دغه کوي، نو خیره جدا مسله ده، هغه خو اوبو سره لاړې یو ځای کېږي که نه واده ورېده، خو صرف لاړې چې سړی توکي نو دا به قبلې وغیره طرف ته نه توکي. باقي که اودس کې هم ته ناست نو لازم خو نه ده چې ته د قبلې ته توکي، بل طرف ته دا خوله تاو که، بل طرف ته تاو که، هر قسمه سړی ځان بچ کولی شي چې څوک ځان بچ کوي. ښه والله اعلم، هذا وبالله التوفیق.